بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. زما د پی ټی آی ملګرو دوستانو او د خان صاحب ورکرانو څنګه چې د نعیمه صاحب په قیادت کې موږ په خپله زموږ سره مروت صاحب دغسې سالار صاحب او نور هم زموږ د ټیم چې کوم ملګري دي د پیښور 70% کمپین موږ ماشاءالله پوره کړی دی. موږ دکان په دکان باندې پمفلیټ تقسیم کړي دي. خان صاحب چې کوم کال ورکړی دی 24 نومبر دا کال د پاکستان د ازادۍ کال دی. زمونږ د بچو د مستقبل د ازادۍ سوچ دی او انشاءالله د پیښور نه زه امید لرم چې موږ چاته ورغلي یو نو هر کارکونه ورکر دا خبره کړې ده چې موږ خبر یو او انشاءالله د کور نه به موږ یو او دوه کسه بالکل تیار یو. خو بیا هم څنګه چې تبلیغان حضرات هغه خپل تبلیغ کوي پرچار کوي دغسې په موږ فرض دی د خان صاحب جیل کې دی او هغه موږ ته دا ذمهواري راکړې ده چې زما کوم کارکونان دي کوم ورکران دي تاسو کور په کور وګرځئ. انشاءالله 70% زموږ پیښور کې کمپین پوره شوی دی او 30% کې به 10% نن موږ روان یو کمپین لا او 20% به سبا کوي انشاءالله او بیا به زموږ 2 ورځې ارامي او په 24 تاریخ باندې به انشاءالله د پیښور نه د لکونو په قافله کې موږ د علي امین ګنډاپور صاحب په زیر قیادت روانیږو اسلام آباد ته. خو چې کله موږ اټک کراس کوو انشاءالله صاحب دا زما امید دی چې خان صاحب به د جیل نه راازادېږي او دغه پام 47 باندې چې کوم جعلي او 2 نمبر او پراډي حکومت راغلی دی انشاءالله د هغو د ختمېدو ورځې راغلي دي. نو زما ټولو کارکونانو ته دا درخواست دی چې په کمنټ سیکشن کې ولیکئ چې عمران خان زنده باد.